الإله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو محترمو بدین مینو غیرتمندو مسلمانانو، دا سپیکر دا بټن دی وړو دا دیو کو بټن لګا او څو راړو څنګه چالو. عزتمندو نن خبره چې دین هغه د نبی علیہ السلام په عشق محبت، د نبی علیہ السلام په کمالاتو خبره کیږي، او د نبی علیہ السلام گستاخان چې دومره کمالات والا دومره عظمت والا ذات الله پاک دنیا ته رالیږلی دی چې په مخ د ځمکه د هغه په شان ذات الله پاک بل څوک نه دی رالیږلی. د هغه ذات ګستاخي څوک وکړي د هغه سزا چې دی نو هغه څه ده، او ګستاخي چا کړې ده، اولنۍ سزا چا مقرر کړې ده، او چا چې دی نو د پیغمبرانو ګستاخانو له سزا اول چا ورکړې ده، په دویم نمبر باندې چا ورکړې ده، دغه رنګې چې دی نو هغه ورپسې چې دی نو دا سزا چا ورکړې ده، او دا سزا چې دی نو هغه چا مقرر کړې ده. دغه باره کې مختصر خبره چې دی نو هغه به کېږي، ځکه نن دنیا عمومي طور نن چې دی نو هغه پاکستان کې یو احتجاج چې دی نو هغه شروع دی، ځکه هغه ملعونه زنانه کم چې د نبی علیہ السلام په شان مبارک کې ګستاخي کړې وه، هغې ته چې دی نو هغه رهایي نصیب شوې ده. نن هر عاشق رسول چې دی نو هغه راپاڅېدلی دی، هغه روډونو ته راوتلی دی، هغه روډونه چې دی نو هغه جام کړی دي، هغه روډونه بند کړی دي، هغه ته چې دی نو د خپل حدودو نه وتلی دی. ولې وتلی دی؟ ځکه چې دی نو هغه وتلی دی د هغه د محبوب په شان کې چې دی نو هغه چا ګستاخي کړې وه، هغې ته نن رهایي چې دی نو هغه میلاو شوه. نن چې دی نو د محبوب عاشقان هغه چې دی نو هغه د خپل محبوب په عشق کې هغه روډ ته راوتلی دی، د خپل محبوب په عشق کې هغه ټول حدود چې دی نو هغه پار کړي دي، هغه مخې ته چې دی نو هغه راوتلی دي. نو د دغې په باره کې چې دی نو هغه څه لږې خبرې وکړو. اول د محبوب شان چې دی نو هغه څومره دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي لا یؤمن احدکم، په تاسو کې یو کس مؤمن نشي کېدلی حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين، تر دې په تاسو کې یو کس مؤمن نشي کېدلی تر هغه وخته پورې، تر کوم وخته پورې چې هغه ته زه زیات محبوب نه یم جوړ شوی، من والده د هغه د پلار نه، د خپل پلار نه ورته زه زیات محبوب نه یم جوړ شوی، وولده د خپل بچي نه زیات محبوب نه یم جوړ شوی، والناس اجمعین د ټول انسانیت نه هغه ته زه زیات محبوب نه یم جوړ شوی. هغه ته چې دی نو دغه کس مؤمن چې دی نو هغه نشي کېدلی، د ټول انسانیت نه چې دی هغه زیات محبوب زه نه یم جوړ شوی. نبی علیہ السلام فرمایي دغه کس مؤمن نه دی. ذهن ته سوال لري چې د نبی علیہ السلام سره زموږ ملاقات نه دی شوی، زموږ دیدار نه دی شوی، د هغه په نه ملاقات باندې زموږ په زړه کې تړپ نه راځي. هر سړی چې دی هغه دا سوچ کوي چې څه وخت زه د خپل کور نه لرې شم، زه د خپل کور نه لرې شم، زه د خپل بچو نه لرې شم، زه د خپل اهل و عیال نه لرې شم. زما په زړه کې یو تړپ موجود دی چې زه د هغو سره ملاقات وکړم. خو د نبی علیہ السلام دپاره خو زما په زړه کې وایي تړپ رانغی. وایي څنګه چې دی نو د عشق دی زما د نبی علیہ السلام سره. وایي د نبی علیہ السلام حدیث خو دغه دی چې دغه کس مؤمن نشي کېدی. نو وایي آیا موږ ټول خلک مؤمنان نه یو؟
ما وینا نه د حدیث مطلب دی چې دین هغه د حدیث په مطلب باندې پوهه نه محبت چې دین هغه په دوه قسمه ده یو محبت چې دین هغه اختیاري ده یو محبت غیر اختیاري ده غیر اختیاري محبت هغه ده چې هغه د بچو سره ده هغه چې دین هغه په زور باندې محبت نه جوړيږي هغه په عقل باندې محبت نه جوړيږي هغه په خپل اختیار سره محبت نه جوړيږي د خپل کور د خلکو سره محبت ده د خپل دوستانو سره محبت ده دا غیر اختیاري محبت ده دا د انسان په اختیار کې نه ده نبی عليه السلام فرمایي اے رب زما چې هغه د ټولو بیبیانو سره هغه سلوک چې دی هغه یو شان دی لیکن زما د زړه محبت هغه د عایشې سره سوا دی اے رب ما د عایشې په محبت باندې ونیسه دا غیر اختیاري محبت دی انسان د دې مکلف نه دی د زمین د بچو سره محبت دا غیر اختیاري دی د کور د خلکو سره محبت دا غیر اختیاري دی لیکن د نبی علیه السلام سره محبت دا غیر اختیاري نه دی د نبی علیه السلام سره محبت هغه په اختیار باندې کیږي ځکه الله پاک فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها انسان د هغه چې دی هغه مکلف نه دی کوم چې د په طاقت کې نه وي بلکې انسان په هغه مکلف دی کوم چې د په طاقت کې وي نو د نبی علیه السلام محبت دا د انسان چې دی هغه غیر اختیاري شي هغه په طاقت کې نه دی که اختیاري شي دی چې دی هغه مکلف دی دا خپل ذهن خپل عقیده هغه طرف ته بوځي چې ستا عقیده ستا نظریه ستا محبت هغه د نبی علیه السلام سره جوړ شي ستا زړه د نبی علیه السلام دپاره هغه وتړپېږي ستا د هغه په یاد کې چې دی هغه ته وتړپېږي داسې محبت ته جوړ کړه داسې اختیاري محبت جوړ کړه تر دې چې دغه محبت ستا د اختیاري نه چې هغه غیر اختیاري ته واوړي او محبت دې چې دی د نبی علیه السلام سره غیر اختیاري چې دی هغه وګرځي همدغه وجه ده چې ډېر ګناهګار خلک دي لیکن د نبی علیه السلام سره د نبی علیه السلام په شان کې چې کله ګستاخي وشي هغه نه برداشت کړی غازي علم الدین شهید هغه یو خریلی کس دی هغه چې دی هغه یو چې دی هغه یو سیک چې دی د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي هغه چې دی هغه ورپاسې په چاړه باندې هغه قتل کوي د پانسي سزا چې دی هغه قتلوي هغه چې دی هغه قبلوي ممتاز قادري چې دی هغه چې دی سلمان تاثیر په شان یو ګستاخه انسان هغه قتل کوي هغه د پانسي سزا چې دی هغه خوشحالي سره قبلې تاریخ گواه دی څومره خلک چې دی هغه د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي شوي ده هغه چې دی بدله اخیستلې ده هغه چې دی اول داسې چې دی مولان نه وو بلکې هغه علما نه وو هغه عام کسان وو هغه د نوښتو کسان وو هغه انجینران ډاکټران وو بلکې څومره چې دی هغه یو سړی چې دی یو سړی د رب نافرمانی لیکن د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي وشي هغه نه برداشت کړي هېڅ چیرې چې دی هغه نه برداشت کړي اور گستاخ رسول تے سزا ورکړی دا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا دا هغه سر چې دی هغه د تن نه جدا کړی دی یو سزا یې ولا ورکړی دی چې هغه ته دا حق نه دی حاصل چې هغه په مقدس مکه باندې نور ژوند چې دی هغه تیر کړي هغه ته دا حق چې دی هغه نه دی حاصل نو د نبی علیه السلام محبت هغه اختیاري دی لیکن داسې حد ته یې ورسوه بزرګانو داسې حد ته رسولی دی چې هغه غیر اختیاري چې دی هغه ګرځېدلی دی نو د نبی علیه السلام سره محبت د هر انسان سره په دنیا کې مونږ ګورو محبت دی یو څو وجو نه کېږي درې وجې چې دی نه هغه علماو لیکلي دي اولنۍ محبت د کمال د وجې نه کېږي دویمه وجه چې دی نه هغه د محبت هغه جمال او حسن چې دی نه هغه ګرځي درېیمه وجه د محبت هغه احسان ګرځي که مونږ راشو د نبی علیه السلام ذات ته د نبی علیه السلام په ذات کې دا درې وجې په اعلی طریقې په کامل طریقې سره موجود دي اولنۍ وجه د محبت هغه کمال دی که مونږ راشو په نبی علیه السلام چې دی نه هغه د کمال مجموعه ده نبی علیہ السلام څومره کمالات دي د هغه ټول مجموعه هغه په نبی علیہ السلام کې چې دی هغه راجمع شوې ده جہاں کی سارے کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار د ټول جہان د ټول عالم کمالات په نبی علیہ السلام کې راجمع شوي دي که موږ واخلو حیا یو کمال دی دا د نبی علیہ السلام کې راجمع شوي ده ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام به د پیغلې جنۍ نه چې دی نو د پیغلې چې دی نو هغه زنانه نه زیاته حیا نبی علیہ السلام کوله دا د نبی علیہ السلام حیا وه د کمالاتو یو چې دی نو هغه تواضع ده نبی علیہ السلام کې داسې تواضع نبی علیہ السلام چې دی نو هغه د غلامانو سره خوراک کوي نبی علیہ السلام د خپل کور کارونه هغه چې دی هغه پخپله کوي یو عجمي راغی د نبی علیہ السلام لاس ښکلی نبی علیہ السلام ته لاس راکاږي وایي نه دا کار چې دی نو هغه د عجمو دی هغه د خپلو بادشاهانو لاسونه ښکلی زما لاسونه چې دی هغه مه ښکلوئ نبی علیہ السلام د دې نه خپل لاس چې دی هغه راښودلی دی نبی علیہ السلام کې انتهایي عجزي ده که نبی علیہ السلام کې بهادري والو نبی علیہ السلام انتهایي چې دی هغه بهادر صحابه فرمایي په جنګ کې به داسې مخکې روان وو موږ به د نبی علیہ السلام نشاده به نه اخېسته نبی علیہ السلام د جنګ په میدان کې اعلان کوي انا النبي لا
كذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر یم ز دروغجن نه انا النبي لا كذب لا كذب انا ابن عبد المطلب ز عبد المطلب بچی یم ز دروغجن نه نبی علیہ السلام په مخ روان دي صحابه د نبی علیہ السلام اس چې دین اگر انسی نبی علیہ السلام په وړاندې روان دي داسې شجاعت د نبی علیہ السلام چې دین هغه خوش اخلاقی صحابه فرمای انس رضی الله تعالی عنہ فرمای لس کلمات د نبی علیہ السلام خدمت کړي ما دې چرته دا نه ویلي اے انس دا کار دی ولي وکړو او دا کار دی ولي ونکړو ما دې چرته داسې نه ویلي ما دې چرته چې دین د اوف لبس چې دین هغه نه استعمال کړي داسې خوش اخلاقی کوم کوي صبر تحمل د نبی علیہ السلام انتهایی درجه ده فتایب کی کانډې خوري نبی علیہ السلام په احد کې غاښونه شهیدان کیږي نبی علیہ السلام په احد کې په مخ مبارک کې کړي نه نوځي نبی علیہ السلام پر یاد نه کړي نبی علیہ السلام کې نه کړي نبی علیہ السلام انتهایی چې دین هغه صبر تحمل نه کار غسل له کوم راشو کوم نور کمالات تراشو د نبی علیہ السلام هر کمال چې دین هغه شفقت تراشو پر انسانانو شفقت ته وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ټول انسانانو ته هغه رحمت را لېږلی شوی دی لیکن د زناورو لپاره هم رحمت دی یو اوښ راځي نبی علیہ السلام ته شکایت کوي زما مالک په ما باندې چې دی هغه ظلم کوي نبی علیہ السلام د هغوی شکایت اوري یو پرنده راځي نبی علیہ السلام ته شکایت کوي زما چې دی هغه پلانکو زما سره ظلم کړی نبی علیہ السلام د هغوی شکایت اوري نبی علیہ السلام شفقت کوي په انسانانو باندې نبی علیہ السلام شفقت کوي په زناورو باندې نو شفقت چې دی هغه داسې درجې دی ځکه شاعر وایي جهاں کی سارے کمالات ایک تجھ میں ہے تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار معمولی یو دوا کمالات چې دی هغه په بعضو کې موجود دي لیکن د ټولو کمالاتو مجموعه د ټولو پیغمبرانو د کمالاتو مجموعه هغه په نبی علیہ السلام کې چې دی هغه راجمع کړی شوي ده نو اولنۍ وجه چې دی هغه کمال دی په کمال کې بیا اخلاق راځي اخلاق بیا په درې قسمه دی یو چې دی هغه اخلاق دی اخلاق چې دی هغه اخلاق حسن دی اخلاق چې دی هغه دویم چې دی هغه اخلاق چې دی هغه کریمانه دی دریم چې دی هغه اخلاق عظیم دی خلق عظیم دی اولنۍ درجه د اخلاق حسن هغه ته ویل شي یو کس تا سره ظلم وکړو ته چې دی هغه یو کس تا سره زیاتې وکړو د هغې په مثل ته هغه ته بدله ورکړه دې ته اخلاق حسن ویلی شي ساسې رئیسه کړی دی ته ورسره هم هغه وکړه دې ته اخلاق حسن ویلی شي دا ظلم نه دی ستا سره څومره زیاتی شوی ته خپل زیاتي بدله اخلي دا د اخلاقو اولنۍ درجه ده اخلاق حسن دویم د اخلاقو درجه ده اخلاق کریمانه دا هغه اخلاق دی چې یو کس تا سره زیاتی وکړي یو کس په تا باندې ظلم وکړي ته چې دی نو هغه ته د هغه د ظلم بدله د هغه په مثل ورنه کړې بلکې هغه ته چې دی نو هغه معافي وکړي یو کس تا سره زیاتی وکړو ستا نه پیسې واخیستې ته یې ووهلې بل څه زیاتې وکړو بدره دې درته وویلې ته ورته په بدل کې څه هم نه وی او الټه ورته معافي وکړي چې زما معاف کړی دا دویم قسم د اخلاقو لري دویمه درجه دې ته اخلاق کریمانه ویلی شي دریمه درجه د اخلاقو اعلی درجه ده چې هغې ته خلق عظیم ویلی شي دا هغه اخلاق دی یو کس تا سره زیاتی وکړو ته بدله وانخلې او د هغې په بدل کې هغه ته معافي هم وکړې او بیا د هغې په بدل کې د هغه سره ښه سلوک چې دی نو هغه وکړي دې ته خلق عظیم ویلی شي هم ستا سره بد وکړل او ته ورسره چې دی نو هغه ښه کړې بیا چې دی نو هغه دغه اخلاقو باندې نبی علیہ السلام پایز دی وانک لعلی خلق عظیم الله پاک فرمایي ای پیغمبره وانک لعلی خلق عظیم تر اخلاق په عظیم درجه باندې چې دی نو هغه فایز یې نو کوم د نبی علیہ السلام اخلاق والو نبی علیہ السلام په اخلاق کې عظیم درجه والے انتهایی حد ته چې دی هغه رسېدلی دی عائشہ رضی الله تعالی عنها چاته پوښتنه وکړه د نبی علیہ السلام اخلاق څه دی وایي دا قرآن نه دی لوستلی وایي د نبی علیہ السلام اخلاق چې دی هغه قرآن دی ټول قرآن چې دی هغه د نبی علیہ السلام اخلاق دی نو په اخلاقو کې کمال درجه والا نبی علیہ السلام حد درجه والا چې دی هغه رسېدلی دی چې انتهایی درجه کوم د اخلاقو د خلق عظیم نبی علیہ السلام په هغې باندې فایز دی نو اولنۍ محبت چې کېږي هغه د کمال د وجې نه کېږي په کمالاتو کې نبی علیہ السلام حد درجې دی دویمۍ چې دی نو هغه وجه د محبت هغه حسن جمال ګرځي که موږ حسن جمال ته راشو نبی علیہ السلام په حسن جمال کې انتهایی درجې والی دی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د مصر زنانو چې دی نو هغه یوسف ولیدو هغوی چې دی نو هغه خپلې ګوتې کټ کړې هغو ته پته ونه لګېده که چېرته د مصر زنانو زما محبوب لیدلی وی هغو به چې دی نو خپل زړونه کټ کړي هغو ته به پته نه لګېدلې ځکه د محبوب حسن داسې دی شاعر وایي که زه د نبی علیہ السلام تشبیه د سپوږمۍ سره ورکوم دا به د نبی علیہ السلام د حسن سره هغه ظلم وي زیاتی وي ځکه دا سپوږمۍ په مخ باندې چې دی نو هغه داغونه دي د نبی علیہ السلام مخ د داغونو نه چې دی نو هغه هم پاک دی نبی علیہ السلام چې دی نو هغه داسې پاک دی چې د مصر زنانو یوسف علیہ السلام ولیدو هغوی ګوتې چې دی نو هغه کټ کړې صحابو چې کله نبی علیہ السلام ولیدو نو هغو مرۍ چې دی نو هغه کټ کړې اولې چې دی نو هغه د مصر زنانو
یوسف علیه السلام ولیدو خپل ګوتې کټ کړې هغه ته پته ونه لګېده لیکن کله چې صحابو محبوب ولیدو نو خپلې مرۍ یې کټ کړې د احد په میدان کې او یا صحابه پراته دي تړپېږي د نبی علیه السلام باندې غشې ورېږي هر صحابي راځي نبی علیه السلام ته غاړه ورځي د شاته نه چې دی نو غشې راورېږي خپل غشې په خپله سینه باندې په خپل ملا باندې چې دی نو هغه برداشت کوي طلحه رضي الله تعالی عنه هغه چې دی نو هغه د نبی علیه السلام نه غشې منع کوي دانې چې دی نو هغه خپل لاس وګرځو زبیر رضي الله تعالی عنه خپله ملا چې دی نو هغه مخامخ کړې ده په ملا کې چې دی نو هغه داسې سوري وشول چې ماشومان و بیا په هغوی کې چې دی نو هغه لوبې کولې داسې چې دی نو هغه سوري به په هغې ملا کې ولې خپل محبوب یې لیدلی و خپل مرۍ یې چې دی نو هغه کټ کړې د نبی علیه السلام د حسن په مخ کې چې دی نو هغې ته هېڅ چې دی نو هغه پاتې نه شول نو که مونږ حسن والو الله پاک ځمکې ته چې دی نو هغه حسن راولېږو ټول حسن چې دی نو هغه حسن چې دی نو هغه په دوه حصې تقسیم شو بیا چې دی نو هغه دا یوه حصه چې دی نو هغه د حسن چې دی نو هغه ټول انسانیت باندې تقسیم شو او د ځمکې چې څومره حسن و هغه یوه حصه په ټول انسانیت تقسیم شو او یوه حصه یوسف علیه السلام ته ورکړی شوه دوه حصې شو حسن یوه حصه یوسف علیه السلام ته ورکړی شوه یوه حصه په ټول عالم د آدم علیه السلام نه واخله اخري انسانه پورې تقسیم شوه لیکن که محبوب ته راشې د محبوب داسې حسن و د یوسف علیه السلام حسن راجمع که د ټول انسانیت حسن راجمع که د دې ټولو مجموعه چې دی هغه زموږ محبوب و د دواړو مجموعه چې دی هغه نبی علیه السلام ته ورکړی شوې وه زه چې دی په دغه تفسیر کې نظم دغه تفسیر پوره چې دی هغه تفسیر دی ام معبد د نبی علیه السلام چې دی هغه صفات بیان کړي دي نبی علیه السلام د هغې خیمې ته راغی د نبی علیه السلام چې دی هغه د هر عضو هغه صفت بیان کړی د نبی علیه السلام مخ مبارک څنګه جوړو د نبی علیه السلام وریځې مبارکې څنګه جوړې د نبی علیه السلام د سترګو باڼه څنګه جوړو د نبی علیه السلام سترګې څنګه جوړې په هغې کې نرۍ سرې کرښې چې دی هغه تللې وې رګونه سره پکې تللې دا څنګه جوړو د نبی علیه السلام پوزه مبارکه څنګه وه د نبی علیه السلام شونډې مبارکې څنګه د نبی علیه السلام غاښونه مبارک چې دی هغه څنګه د نبی علیه السلام وجود څنګه د نبی علیه السلام لاسونه څنګه د نبی علیه السلام قد څنګه د نبی علیه السلام ویښته څنګه د نبی علیه السلام تلل څنګه د نبی علیه السلام ودرېدل څنګه د نبی علیه السلام روانېدل څنګه د نبی علیه السلام هر اندام هر عضو څنګه وه د نبی علیه السلام هر کار چې دی هغه څنګه دا ټول چې دی هغه په تاریخ کې محفوظ دي د نبی علیه السلام حسن چې دی هغه داسې درجې والی صحابو هر ادا د نبی علیه السلام چې دی هغه محفوظ ساتلې ده او بیا الله پاک اعلان کړی دی والضحى واللیل اذا سجى والضحى مفسرینو مختلف معنی کړی دی لیکن زه خپل مقصودي معنی ته راځم والضحى زما د قسم وي ای محبوبه ستا په روښانه وخت باندې واللیل زما د قسم وي ستا په زلفو باندې زما د قسم وي ستا په تورو زلفو باندې اذا سجى کله چې دغه زلفې چې دی هغه راخورې شي د نبي علیه السلام په زلفو باندې الله قسم خوړلی دی دا هغه ذات دی طه سره الله پاک اوازونه کوي په یاسین سره الله پاک اوازونه کوي په یا ایها المدثر سره الله پاک اوازونه کوي په والضحى واللیل سره الله پاک چې دی هغه اوازونه کوي هغه ته نو حسن د داسې درجې دی که احساناتو ته واخلو احسانات د نبی علیه السلام داسې درجې دی چې د نبی علیه السلام احسانات د امت باندې چې دی نو هغه احسانات دی په عیسایانو احسانات دی په یهودو احسانات دی په ټول انسانیت باندې نبی علیه السلام چې دی نو هغه احسانات دي دا احسان لږ دی چې نن ما او تا دلته ناست یو نن ما او تا چې دی نو هغه کلمه وایو دا د چا چې دی نو هغه په وجه باندې وایو نن د چا په صدقې باندې موږ الله پاک وپېژندو نن د چا په وجه باندې موږ خپل رب وپېژندو هغه ذات چې دی نو هغه نبی علیه السلام دی نو دا احسان لږ دی دا لوی احسان دی په انسانیت باندې چې هغوی ته د هغه رب چې دی نو هغه وښودلو نو محبت کېږي د درې وجو نه اول کمالات دویم چې دی نو هغه حسن جمال دریم چې دی نو هغه احسانات دا درې واړه صفات په نبی علیه السلام کې انتهایي حد درجې والا راجمع شوي دي د دې وجې نه ولې موږ به د نبی علیه السلام سره محبت نه کوو هر انسان د نبی علیه السلام سره محبت کوي ځناور د نبی علیه السلام سره محبت کوي پرندې د نبی علیه السلام سره محبت کوي مسلمانان ټول د نبی علیه السلام سره محبت کوي که ګناهګار دی هغه هم د نبی علیه السلام سره محبت کوي نیکان دي هغه هم د نبی علیه السلام سره محبت کوي د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي نشي برداشت کولی دا هغه چې دی نو هغه سزا چې دی نو هغه قتل ده او دا سزا ما نه ده مقرر کړې دا سزا چې دی نو هغه نن چا نه ده مقرر کړې دا سزا چې دی نو هغه الله پاک مقرر کړې ده ولې ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه نمرود ته راځي ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته راځي نمرود چې دی نو هغه د خدایي دعوه کړې ده لیکن نمرود الله پاک نه دی تباه کړی دغه رنګې چې دی نو هغه فرعون د خدایي دعوه کړې وه فرعون الله پاک چې دی نو هغه نو تباه کړی قارون چې دی نو هغه
هغه د خدای دعوه کړې وه. قارون په خپل مال باندې فخر کړی، الله پاک چې دی نو هغه نه تباه کړی. قوم لوط الله پاک اول نو تباه کړی. دغه رنګې د هود علیه السلام قوم الله پاک نو تباه کړی. د نوح علیه السلام قوم الله پاک نو تباه کړی. لیکن هله تباه کړل کله چې د خپل وخت پیغمبر ګستاخي وکړه. د ابراهیم علیه السلام چې کله ګستاخي وشوه، کله چې هغه اور ته وغورځولی شو، الله پاک نمرودیان تباه کړل. الله پاک چې دی نو هغوی تباه کړل. کله چې د موسی علیه السلام ګستاخي وشوه، الله پاک چې دی نو فرعون غرق کو، په سمندر کې چې دی نو هغه ډوب کو. کله چې د نوح علیه السلام ګستاخي وشوه، کله چې دی نو د هغه په ګټو وویشتلی شو، کله چې به هغه په کاڼو کې ډوب کړی شو، کله چې د نوح علیه السلام ګستاخي وشوه، الله پاک په قوم نوح باندې عذاب راوستو. کله چې د لوط علیه السلام ګستاخي وشوه، هغه ته بد نه دي ویلی شي، الله پاک په قوم لوط باندې چې دی نو هغه عذاب راوستو. کله چې دی نو هغه د عیسی علیه السلام ګستاخي وشوه، الله پاک په بني اسرائیلو باندې عذاب راوستلو. کله چې د عزیر علیه السلام ګستاخي وشوه، الله پاک په هغه قوم باندې عذاب راوستو. کله چې د یحیی علیه السلام ګستاخي وشوه، الله پاک په هغه قوم باندې عذاب راوستو. نه الله پاک هیڅ یو قوم نه تباه کړی. کله چې هغه قوم د خپل پیغمبر ګستاخي وکړه، الله پاک هغه قوم د مخ د ځمکې نه چې دی نو هغه پناه کړی دی، د مخ د ځمکې نه پیدا کړی. په خپل شرک باندې الله پاک یو قوم نه تباه کوي. لیکن کله چې د خپل محبوب د الله پاک د محبوب ګستاخي وشي په مخ د ځمکه، نو هغه قوم الله پاک تباه کوي، د مخ د ځمکې نه چې دی نو هغه ختموي. نو هر پیغمبر قومونه په دغې تباه شوي دي. نو اولنۍ ګستاخي رسول سزا چې دی هغه چا مقرر کړې؟ هغه الله پاک مقرر کړې. چې د پیغمبر ګستاخي چا کړې ده؟ الله پاک هغه مخ د ځمکې نه پناه کړی دی. د چا نه شادوګان جوړ کړي، د چا نه خنزیران جوړ کړي دي، څوک چې دی هغه تباه کړی، غرق کړی دی، ټول چې دی هغه هلاک کړی دی. نو د پیغمبر ګستاخي د هغوی اولنۍ سزا الله پاک مقرر کړي. بیا که مونږ د نبي علیه السلام شان واخلو، د نبي علیه السلام په شان کې چا ګستاخي کړې، اولنۍ جواب چا ورکړی دی؟ اولنۍ جواب ما ته نه دی ورکړی. اولنۍ جواب پیغمبر په خپله نه دی ورکړی. اولنۍ جواب چې دی نو هغه رب العالمین ورکړی. چې تاسو زما محبوب ته چې دی نو هغه به دې نه وایي. دغه دا مکې میدان دی، نبي علیه السلام ته نبوت میلاو شو. نبی علیہ السلام ته الله پاک وایي وانذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې رشته دار چې دی نو هغه وایروه، هغو ته چې دی نو هغه دعوت ورکړه. نبی علیه السلام چې دی نو هغه د فاران علاقو ته ځي. نبی علیه السلام غر ته چې دی نو هغه د صفا مروه چې دی نو هغه ډېره ښې ته خېږي. نبی علیه السلام قریشو ته قبیله په قبیله باندې اواز کوي، قریش چې دی نو هغه راجمع کېږي. نبی علیه السلام دعوت ورکوي. که زه تاسو ته ووایم د دې غر دغه خوا چې دی نو هغه یو لښکر را روان دی، تاسو به زما تصدیق وکړئ. وایي ولې نو؟ ته چې دی نو هغه امین یې، ته رښتونی یې، ته چې دی نو هغه صادق یې، ستا چې دی نو هغه تصدیق په موږ خامخا کوو. نبی علیه السلام ورته ووایي زه چې دی نو هغه تاسو د جهنم د اور نه یېروم، تاسو ایمان نه وړئ، تاسو به کامیاب شئ. خپل بوتان چې دی نو هغه پرېږدئ. د نبی علیه السلام خپل تره، د نبی علیه السلام خپل نسبي چې دی نو هغه تره، د نبی علیه السلام د نبی علیه السلام تره چې دی نو هغه پاسي، ابولهب پاسي. تبا لک الهذا جماعتنا، هلاک شي آیا تا چې دی نو هغه موږ د دې لپاره جمع کړي؟ نعوذ بالله. د نبی علیه السلام خپل تره پاسي، نبی علیه السلام ته خیرې کوي، نبی علیه السلام جواب نه ورکوي. الله پاک چې دی نو هغه صورت نازلوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. هلاک دي شي دواړه لاسونه. ابو لهب چې دی نو هغه کاڼه ویشتلو په نبی علیه السلام پسې. نبی علیه السلام جواب نه ورکوي. الله پاک جواب ورکوي ته زما محبوب ته چې دی نو هغه خیرې کوي، ته زما په محبوب پسې کاڼې ولې، ته زما د محبوب په مخ مبارک باندې لاړې ته کې. ستا چې دی نو هغه حج به زه داسې بیان کړم، داسې د قیامته پورې به بیان کړم چې د هغې حافظ قرآن نشي مکمل کېدی، د هغه تراویح نشي مکمل کېدی، د هغې تراویح ختم نشي مکمل کېدی، تر څو چې هغې قاري، تر څو چې هغې حافظ، تر څو چې دغې ماشوم چې دی نو هغه، تر څو چې دغې ځوان هغه ستا ته خیرې نه کړې، د هغو تلاوت او د هغو ختم چې دی نو هغه نشي مکمل کېدی. تبت یدا ابي لهب وتب، هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او وتب، او هلاک شو. ما اغنى عنه ماله وما کسب، نه د هغه نه مال په کار راغی، نه چې دی نو هغه د هغه نه اولاد چې دی نو هغه په کار راغی. نو اولنۍ جواب چا ورکړی؟ اولنۍ جواب چې دی نو هغه الله پاک ورکړی. د دغې ابو لهب چې دی نو هغه ښځه وه ام جمیل، د نبي علیه السلام خپله تندار ده، لیکن هغه به تله غره ته، هغې به غني چې دی نو هغه راوړلې، هغې به چې دی نو د نبي علیه السلام په لاره کې غني چې دی نو هغه خورولې، د نبي علیه السلام ګستاخي به یې کوله. الله پاک چې دی نو هغه د هغې باندې داسې مصیبت راوستلو چې د هغې به داسې دي تندي ته چې دی نو هغه څادر غورځولی او شاته به یې راچولی، نو هغه غني وغیره به یې دې ته غورځولې. نو داسې چې دی نو هغه پنډه کړې وه او را روانه وه. دا چې دی نو د دې تندي نه د تندي نه چې دی دا څادر وخوید او مرۍ ته راغی. مرۍ ته راغی، هلته چې دی نو مرۍ خفه شوه او هلته چې دی نو پانسي شوه. الله پاک چې دی نو هغه پانسي وله ورکړه هغې له. او په دغې صورت کې چې دی نو د هغې تذکره ده
ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب او بيبيدلا خزل حماله الحطب هغه چې هغه ولرګي راټولول او د نبی السلام په لار کې چې دین هغه خورول هغه لپاره چې دین هغه هم په دغه صورت کې هغه خیره شوی هم دغه ابو لهب دی هم دغه ام جمیل دا چې د دې د وزامنو یو زوی چې دین هغه ورسته بیا مسلمان شه یو زوی چې دین د نبی السلام په شان کې ګستاخی وکړه د نبی السلام په مخ مبارک لاړې ټوړې نبی السلام ته مخامخ راغی د نبی السلام لور چې دین هغه طلاق ورکو د نبوت نه مخکې خپل لور چې دین نبی السلام هغه ورکړي و نبوت نه بعد چې دین هغه راغی نبی السلام ته مخامخ په لوی مجمع کې نبی السلام ته د आवाज وکړو چې ستاسو لور له طلاق ورکوم نبی السلام انتهایی غمجن شو خیره ورته نبی السلام وکړي نبی السلام ورته اے الله په دوان دي خپل په دوان دي د خپل چې دین هغه درندگان نه یو درنده چې دین هغه مسلط کا کله چې دغه لاړو په پلار ته وایي چې ما ته نبی السلام خیره کړی پلار ته وایي چې او د نبی السلام خیره درو نشي کېدل اگر هیڅ چا کېدل شي دا چې دین نبی السلام په شان کې ګستاخی کړی دا تا ته چې دین خامخا سزا رسي پلار به ډېر حفاظت کو یو پیر په سفر کې روان دي د ټولو خلکو په منځ کې چې دین هغه سامان راجمع کو باغې باندې دې سملو چا پیر چې دین هغه خلک دنه سملاستل یو منظر راغی منظر چې دین هغه خلک ودی د یو کس خله چې دین هغه بیني چې د دې کس د خلینو چې دین د ګستاخی چې دین هغه بدبوئی راځي کنه راځي ته یو کس خله بوي د یو کس د خلینو به د ګستاخی بدبوئی نه راځي ټول مشرکان پراته دي هغه ته سنوي لیکن کم کس چې دین هغه ګستاخی کړي د هغه بس ګرځي هغه په منځ کې وو دغه شعر چې دین دغه منظره هغه داسې ټوپ وو هغه منځ ته لاړو دغه خلی بوی کوي هم دا هغه ګستاخ رسول دی او هغه داسې مات کو چې هغه درندگان وخوړو هغه ته چې دین هغه قبر نصیب نشو دغه د ګستاخی سزا دا هغه منظري ورکړي دا موتانه نه ورکړي دا هغه زناور ورکړي دا چې څوک ګستاخی وکړي د نبی السلام په شان کې دا هغه نور چې دین هغه د ژوند تیرولو هر چې دین هغه په دنیا کې نشته دا موت سزا نه ورکړي دا زناور سزا چې دین هغه ورکړي دا نه د ګستاخی سزا هغه چې دین هغه قتل دی بیا چې هغه موږ تاریخ وګورو د نبی السلام په شان کې ګستاخی چا کړې نبی السلام هم دغه مکه نه یا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی السلام مونږ کوي ابو جهل وای نن بسوق چې دین په پلان کې محل کې یو اوغ ذبح شوی دی هغه بسوق چې دین د هغه لره راوړو د نبی السلام په ملا مبارک په چې مبارک چې دین هغه وګورځي ابن خطل هغه ابن خطل نو عقبه بن ابو معيط دا یو کافر وغلاړو الله راوړو نبی السلام په سجده کې دی نبی السلام په ملا مبارک واچو نبی السلام په سجده کې تر هغه پورې وو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما دي ابو جهل دلته قتل چې دې سي خاندل تر دې چې خاندان په یو بل باندې چې دین هغه داش ور پرې وتل او د خاندان شنه پراته وای زما په دغه وخت کې چې دین هغه وس نه رسیدو چې زه د نبی السلام نه چې دین هغه د الله لرکم وای څوک چې دین هغه لاړل فاطمه رضی الله تعالی عنها ماشومه ده هغه بس لاړل فاطمه رضی الله تعالی عنها په منډه روانه ده او ابو کفار ته ابو جهل دلته هغه ته بدر دی وای او د نبی السلام د ملا مبارک نه چې دین هغه لری کو نبی السلام سر مبارک چې دین هغه راپورته کو نبی السلام چې دین هغه خیره دی اللهم عليك بقريش اے الله پاک قریش چې دین هغه تبا کې اللهم عليك بابي جهل اے الله پاک ابو جهل تبا کې اے الله پاک عتبه او شیبه چې دین هغه تبا کې عقبه بن ابي معيط چې دین هغه تبا کې نبی السلام په نوم سره چې دین هغه دغه نه لس چې دین هغه کافران دي نبی السلام په نوم سره خیره کوي او ابن مسعود فرمای دغه کافرانو چې نبی السلام ورته خیره کړی دي د نبی السلام په شان کې ګستاخی کړي نبی السلام ورته خیره وکړي وای ما ولیدل چې د بدر په کوی کې یو چې دین هغه نسکور ورځول شي د راخودل شي د ختینه او نسکور د بدر په کوی کې چې دین هغه مردار پراته نبی السلام په شان کې ګستاخی کوي د بدر په کوی کې مردار پراته دا ټول بیا راشد ګستاخی چا کړی د نبی السلام په شان کې کومنګ وګورو د صلح حدیبیه چې دین هغه میدان دی د صلح حدیبیه په وخت کې یو ثقافي کافر چې دین هغه راځي هغه د نبی السلام سره چې دین هغه معاهده کوي خو لیکن د معاهده په دوران کې د الله چې دین هغه داسې وه د نبی السلام ګیره مبارکه ته چې دین هغه لاس وروړل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ رامخ کې شو هغه چې دین د هغه لاس اخوا کړل دا خبره زنه کوم دا خبره چې دین هغه د صحابه سردار کوي دا خبره د امت سردار کوي دا زنه کوم دا چې دین ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کوي و اې خپل وطن چې دین هغه شرمګاهونه هغه چفون کیا اخواشه لریشه ته چې دین هغه د محبوب چې دین هغه ګیری ته لاس وروړي دا خبره زنه کوم دا چې دین هغه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کوي چې هغه د اخلاق مجسمه ده لیکن کله چې د نبی السلام په شان کې ګستاخی کیږي کله چې د نبی السلام ګیری مبارکي ته چې دین هغه لاس وروړي کیږي هغه چې دین هغه داسې کوڅه کیږي چې هغه انتهایی حدونه پار کوي او هغه داسې جواب چې دین هغه ورکوي اخوای چې دین هغه وشو
نبی علیہ السلام ګیرې مبارکې ته لاس وروړئ ستا دومره همت بیا چې دی نو هغه دغه ګستاخان دی چې کله مکه فتح شوه نبی علیہ السلام اعلان وکړو لا تثریب علیکم اليوم نن په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته که یو سړی د ابو جهل کور ته ابو سفیان کور ته داخل شو هغه ته چې دی نو هغه پناه ده که یو سړی په خپل ځان پسې خپله دروازه بنده کړه هغه ته پناه ده که یو سړی کعبې ته وننوتو هغه ته پناه ده داسې رحمت والا لیکن د دغې رحمت باوجود نهه لس کافران نبی علیہ السلام نوم په نوم یاد کړل په دې کې دوه درې زنانې وې نبی علیہ السلام په نوم سره یاد کړل چې دا په کوم ځای کې بیا موندلی شي دا قتل کوي ولې ټولو ته اعلان کېږي د معافۍ د ټولو مشر ابو سفیان دی هغه ته اعلان کېږي ټولو کافرانو ته اعلان کېږي دا نهه لس ولې خاص کېږي چې دا قتل کوي مفسرین او علما لیکي وایي دا د نبی علیہ السلام ګستاخ دی به د نبی علیہ السلام په شان کې حج به ویلې اشعار به ویل ګستاخۍ کې به اشعار ویل د نبی علیہ السلام چې دی نو هغه قسم تکالیف رسول د نبی علیہ السلام په شان کې به ګستاخي کوله نبی علیہ السلام به دا قتل کوي صحابه را ای د الله رسوله ابن خطل خو د کعبې په پردو پورې خطل دی د هغې سره یې قتل کړو نبی علیہ السلام ورته د هغې کعبې پردې به یې نیولي او قتل یې کوي ابن خطل په دغه حالت کې قتل شو چې د کعبې پردې داسې جوختې نیولې وې صحابه لاړل د هغې سره چې دی نو هغه قتل د امن او امان هغه ځای چې په هغې کې هغه ابن خطل قتل کېږي ولې قتل کېږي په هغه ورځ قتل کېږي چې نبی علیہ السلام اعلان کړی لا تثریب علیکم اليوم په هغه ورځ دی ولې قتل کېږي ځکه قتل کېږي چې دا د نبی علیہ السلام ګستاخ نو د ګستاخۍ سزا هغه صرف او صرف چې دی نو هغه قتل دی د ګستاخۍ سزا چې دی نو هغه بله هېڅ چې دی نو هغه نشي کېدلی او دا سزا موتانه ده مقرر کړي دا سزا الله پاک او نبی علیہ السلام مقرر کړي لکه نن چې څومره ملک کې چې دی نو هغه څومره هنګامې جوړې دي د هغې وجه چې دی نو هغه آسیه ملعونه ده نوم د هغې آسیه مسیح شیخ پورا د هغې په یو معمولي کلي کې چې دی نو هغه دا اوسېده د هغې اوسېدونکي دا عیسایه د عیسایي خاندان هلته اوسېدو د پالسو کاروبار کوونکي په مزدورۍ سره پالسي شو کوونکي پالسي پېژنئ کراچۍ کې چې دی نو هغه میلاړېږي معمولي ګول دانې د خوراک څیزونه کټي نو هلته چې دی نو هغه په مزدورۍ باندې کار کوونکي د نورو زنانو سره پنجاب کې اکثر زنانه کار کوي په 2009 د جون میاشته دا پالسي شو کوي هلته چې دی نو هغه مسلمانانې زنانو سره موندي د دې په اپس کې څه خبرې اترې رالې دې د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي وکړه ګستاخانه الفاظ یې وویل هغې زنانو چې دی نو هغه جواب ورکړو او نور خلک راغونډ شول د دې په کور باندې حمله وشوه دې په کور کې چې دی نو هغه محصور شول خلک رالل په کور حمله کوي لیکن پولیس رالل او هغې چې دی نو هغه دې خلاص کړل 2009 د جون میاشت کې دا خبرات راوشو خلک لاړل د شیخ پوره چې کوم عدالت و هغې ته لاړل هغه عدالت کې چې دی نو هغه کیس چې دی نو هغه درج کو په 2010 کې چې دی نو هغه په دې باندې 500 سزا وختله 2010 کې چې کله په دې باندې 500 سزا وختله بیا نن 2018 دی په دې زمن کې د دې په حق له چې دی نو 3 کسان هغه مړه شوي دي یو چې دی نو هغه د دې د رهایۍ دپاره د دې سره ملاقاتونه پرنس کانفرنس یې کوه د پنجاب یو وزیر سلمان تاثیر په نوم باندې هغه ګستاخه هغه راپاڅېدو او هغه د ختم نبوت چې کوم قانون جوړ شوی دی د ګستاخ رسول چې کوم سزا هغه مقرر شوی دی چې د هغه سزا قتل دی هغه دې ته کالا قانون وي دا قانون هغه کالا قانون دی دا ختمول غواړي پرنس کانفرنس یې وکړو د هغه خپل یو باډي ګارډ راپاڅېدو ممتاز قادرې او هغه چې دی نو هغه قتل کړو نو هغه سلمان تاثیر هغه مردار شو د هغه په بدله کې چې دی نو هغه ممتاز قادري ته پانسي میلاو شوه په هغې باندې احتجاجونه وشول بیا یو بل وزیر راپاڅېدو هغه د هغې حمایت وکړو هغه هم چا په ګاډۍ کې وویشتلو هغه چې دی نو هغه هم قتل شو نو د دغه آسیه ملعون د هغې لپاره 3 کسان قتل شو یو ممتاز قادري چې هغه د نبی علیہ السلام په عشق کې هغه شهادت چې دی نو هغه قبول کو دا 2 وزیران هغه چې دی نو هغه د دې په حمایت کې چې دی نو هغه قتل شول
نن چې دین هغه هم پادریان، نن چې دین هغه د سپین پادری، نن چې دین هغه د لندن پادری، نن د امریکای پادری هغه بیان ورکړي چې نن دا ښه کار شو چې نن آسیا ملعون ته چې دین هغه رهایي نصیب شو او چا چې ورته رهایي ورکړې ده هغو ته خراج تحسین چې دین هغه پیش کړي. شکر دی تاسو دې ته چې دین هغه رهایي نصیب کړه. نو دغه عیسایان ښځه وه، دې د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه. نن یې ټول عیسایان په شا باندې ولاړ دي، لیکن زه ګیله کوم د خپل مسلمان نه چې ستا اسلامي ممالک دی، ستا اسلامي چې دی هغه 57 ملکونه دي، ستا خپل ملک چې دی هغه د اسلام ملک دی، د اسلام په نوم باندې د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی ملک دی. نن په هغې کې آسیا ملعون ته څنګه د پانسۍ سزا په 2010 کې اورولې شوې ده، د هغې سزا نن څنګه معطل کېږي، هغې ته نن څنګه چې دی هغه رهایي نصیب کېږي، د هغې سزا چې دی هغه قتل ده. زه به بیا څنګه وایم چې مسلمانان د خپل حدودو نه کړه شول، هغوی لارې بندې کړلې، حالانکې لارو بندول دا چې دی هغه د قانون خلاف ده، لاره بندول دا د شریعت په خلاف ده. نبي علیه السلام وایي تاسو چې دی هغه د ایمان چې دی هغه او یا درجې نه، اولنۍ درجه لا اله الا الله، اخره درجه چې دی هغه اماطة الاذى عن الطريق، د لارې نه چې دی هغه ضررناک څیز چې دی هغه لرې کول. نن خلک ولې لارې بندوي؟ د نبي علیه السلام تعلیم خدا دی چې د لارې نه معمولي ضررناک څیز چې دی هغه لرې کوئ. نبي علیه السلام فرمایي د لارو حقوق ادا کوئ. نبي علیه السلام فرمایي په لارو کې مه کښېنئ. بیا ولې امت چې دی هغه لارو ته راوتلی، امت ولې روډونه بلاک کړي دي، امت چې دی هغه ولې کوڅو ته راوتلی دی؟ دا د هغه ظلم چې دی هغه رد عمل دی. کوم ظلم چې وشو آسیا ملعون دا چې دی هغه د هغې ته رهایي نصیب شوه، نو دا د امت چې دی هغه بیا ګناه نه ده، ځکه هغه په خپل عشق کې لیونی شوي دی. ځکه یو سړی یو انسان په عشق کې لیونی شي هغه ته دا پته نه لګي چې هغه څه کار کوي. ځکه مجنون چې کله په عشق کې لیونی شو هغه ته دا پته نه لګېده چې زه یو سپی ښکلوم، هغه ته دا پته نه لګېده چې زه دیوالونه ښکلوم. چې دی هغه د مجنون نه چا تپوس وکړو ته دا دیوالونه ولې ښکلې؟ هغه جواب ورکوي امر علی دیار لیلا، زه په کورونو تېرېدم تر دې چې زما د لیلا په کور باندې تېرېدلو شول. اقبل ذل جدار و ذل جداره، زه کله دا کور ښکلوم، کله چې دی هغه دا دیوال ښکلوم، کله چې دی هغه دا دیوال ښکلوم. وما حب الديار شغفنا قلبي، دې دیوالونو سره زما محبت نشته، ولکن حب من سکن الديار، په دې کورونو کې چې څوک اوسېدلی دی د هغو سره زما محبت دی. مجنون چې کله په عشق کې لیونی شو هغه دیوالونه ښکلې، هغه د سپو چې دی هغه خپې چې دی هغه ښکلې. وایي ځکه دا سپی چې دی هغه د لیلا په لاره تېر شوی دی، هغه په عشق کې لیونی شوی دی. پلار حج له بوتلو، هلته خلک لبیک اوازونه کوي، لیکن هغه لیلا اوازونه کوي، هغه رد اوازونه چې دی هغه نه کوي. ولې د لیلا په عشق کې لیونی شوی دی؟ دغه رنګې نن امت چې دی د هغو عشق هغه چیلنج کړی شوی دی چې ای امته ستاسو عشق له مونږ چیلنج ورکوو. زه وایم چې نن امت به روډونو ته خامخا راوځي، نن به امت لارې ځکه بندوي چې هغه د هغو عشق چې دی هغه چیلنج کړی شوی دی چې نن ستاسو ای مسلمانانو ستاسو د پیغمبر ګستاخي چې چا کړې ده د هغې ته چې دی هغه نن رهایي نصیب شوه. هغه داسې کل عام چې دی هغه ګرځي. او ګستاخي چا کړې ده؟ ګستاخي د کوم طرفه راغلې؟ ګستاخي عیسایانو کړې ده. نو زه به عیسایانو ته پیغام ورکړم، زه عیسایانو ته یو پیغام ورکوم چې ای عیسایانو کما چې دی هغه ستاسو په دین باندې شروع وکړه او انشاءالله شروع به مې کومه که وخت میلاو شو ستاسو دین به چې دی هغه زه پار کړم، زه چوري کړم. ستاسو د دین هېڅ یو چې دی چې دی هغه عمل محفوظ نه دی. ستاسو خپل ځان ته په عین کې چې دی هغه وګورئ، ستاسو دین چې دی هغه کومې درجې والی دی. ستاسو سره هېڅ چې دی هغه باقي پاتې نه دي، نه ستاسو سره تورات باقي پاتې دی، نه ستاسو سره انجیل باقي پاتې دی، ستاسو سره هېڅ کیسه چې دی هغه باقي پاتې نه ده. تاسو په هغه دین پسې اوازونه کوئ. د کوم دین پیغمبر چې دی هغه کامل، د کوم دین پیغمبر د کمالاتو مجموعه ده، د کوم دین چې دی هغه هر چې دی هغه عمل محفوظ دی، د کوم دین چې دی هغه داسې اعمال هم محفوظ دي چې د ژوند چې دی هغه د پیدایش نه واله تر مرګه پورې چې انسان ته څومره حالات راپېښېږي د هر حالات چې دی هغه ټول چې دی هغه محفوظ دي. تاسو په هغې دین پسې اوازونه کوئ. ستاسو دین به زه چې دی هغه داسې پرېږدم. عیسایت به زه چې دی هغه تار کړم. عیسایت هېڅ دین نه دی نن په دنیا کې، دا آسماني باقي نه دی پاتې شوی. عیسایت نوم د دهریت دی، یهودیت نوم د دهریت دی، یهودیت چې دی هغه نوم د چالبازۍ دی، عیسایت چې دی هغه نوم د چالبازۍ دی. تاسو چې دی زموږ په دین پسې اوازونه کوئ. خپل دین ته چې دی هغه وګورئ، ستاسو دین چې دی هغه د کومې درجې دی. انشاءالله عیسایت په تار کوو. مسلمان چې دی هغه زمون دین کامل دی، زمون پیغمبر چې دی هغه کامل دی. هر کله چې موږ ستاسو د پیغمبر په شان کې ګستاخي نه کوو، هر کله چې موږ ستاسو د پیغمبر د عیسی علیه السلام ښه په عظمت سره نوم اخلو، د هغې سره علیه السلام نوم چې دی هغه وایو، د هغه چې دی هغه ادب کوو. کله چې موږ د موسی علیه السلام ادب کوو، نو ای عیسایانو یهودیانو تاسو ولې زموږ د پیغمبر چې دی هغه ګستاخي کوئ؟
لیکن ګیله د خپل مسلمان نه ده چې هغه داسې ملعونانو ته چې هغه رهایي نصیب کېږي داسې ملعونانو ته رهایي نصیب کېدل نه دي پکار داسې ملعونان د پانسۍ سزا چې دی نه هغه مستحق دی زر تر زره چې دی نه هغوی ته پانسي ورکړلی شي دا چې دی نه هغه زموږ د هر مسلمان د هر بچي د هر ځوان د هر بوډا چې دی نه هغه مطالبه ده زموږ د خپل محبوب سره عشق دی دا زموږ مطالبه ده د حکومت نه چې هغه دغې آسیا ملعون ته هغه پانسي چې دی نه هغه ورکړي دا زموږ مطالبه ده او دا مطالبه به تر هغه وخته پورې کله چې هغې ته سزا نه وي ورکړی شوې کله چې هغې ته پانسي نه وي ورکړی شوې دا مطالبه به چې دی نه هغه زموږ وي او زموږ د ټولو به انشاءالله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين